زمانم خو صاحب سجاد احمد دی او ان شاء الله د ان او د کم دی په 8 فروری دا زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب دی ځکه چې د هغې کارنامې د چا نه پټې نه دي او څومره کارونه چې هغې د علاقې له کړي دي دغه له کړي دي ضلع 400 له تنګي له نو دومره خو ماته نشي ښکاري چې بل یو پاټۍ به کړي او د صوبایي دغه چې کم دی ان شاء الله نو هغه زموږ د میا ارشد د پاره دی ځکه چې د هغې د والد صاحب کارونه تاسو په دوابه باندې وګرځئ نو د هغې د والد صاحب کارونه هم تاسو وګورئ. معلوم ظاهره زاهد دی او ان شاء الله غټ ورته شرفو خان دی رکوډ د اون د اصلي دی او ان شاء الله ورته ولا غواړو ولا ورکو زمانو د صفد الله د کامري سیدونکو زما غټ د آفتاب خان دی زمانه زما د ټول کور زما د ټول ټیم دی د آفتاب خان دی او د آفتاب خان دی یو نوم پروت دی یو ریکارډ پروت دی او الحمدلله ورکوټ مې د ارشد میاره د ارشد میا د پلار ریکارډونه پراته دي دلته جی سکولونه ټویلونه خدمات پراته دي بس غټ خو خیره زمون خپل کلی نه چې کوم دین ارشد میا سه رپورټ چې کوم دین ارشد میا سه ولر دي تام دا غدي او غټ ان شاء الله لپټاپ خاندي نوم مې ظاهر شاه دی او ورکوټ مې چې دی نو دا د ارشد دی او غټ مې دی هغه د آفتاب خان دی او ان شاء الله زمونږ نه کشر دی او زمونږ د زوی په ځای دی ان شاء الله موږ به وسره کډورونه ودرېږو. زموږ ووټ چې کم دی د ان د آفتاب احمد خان شیرپو دی کم چې زموږ د وطن او د علاقې دپاره د ګیس په مد کې څونه کارونه کړي دي او څونه نوکرۍ کور په کور کړي نو انشاءالله د هغه چې کم خدمات دي د علاقې نه پټ نه دي او موږ به خپل ووټ د ان چې کم دی جناب آفتاب احمد خان شیرپو ډیوي له ورکوو انشاءالله. وړوکي د پي کې ووټ چې کم دی زموږ د کلي نه او خاص کر دوابې ته دا یو پیغام ورکومه چې دا یو موقع موږ له راغلې ده او دا موقع ضایع نه کړئ دا عاجزانه درخواست تاسو ته کوم چې په ژوند کې په تاریخ کې تاریخ ګواه دی چې انشاءالله په دوابې ته چا ټیکټ نه دی راوړی په لومبي ځل هغه دوابې ته دا ټیکټ راغلی دی او هم د میا ارشد کانګړې ته راغلی دی او انشاءالله زموږ ووټ چې کم دی د پي کې میا ارشد به انشاءالله ډیوې ته به دا مهر وخو انشاءالله. زمون دیوانه خدا څومره ښایسته نه خدا زمون دیوانه خدا څومره ښایسته نه خدا په پښتونخوا کې را روانه خوشحالي ده په پښتونخوا کې را روانه خوشحالي ده زمون قومي وطن پارټي ده زمون ووټ مې ان شاء الله د الیاس خان دی او غټ ووټ به شیرپو خان له ورکوو هغه کارونه کړي په دې علاقه باندې او نر سړي دي دواړه مته چې الیاس خان او شیرپو خان دواړه نر سړي دي ان شاء الله راتلونکي وخت کې به موږ پوره حساب پیدا کړو ان شاء الله را روان انتخاباتو کې به ورکوټ چې کوم دی هغه به الیاس خان له ورکوم الیاس خان ډېر ناځوان دی او ډېر قدردان او د ښه کورنۍ نه تعلق ساتي او غټ ووټ به ان شاء الله چې آفتاب احمد خان شیرپو له زما نوم ملک زید دی او د شبقدر پي کې سره تعلق ساتم او الیاس خان یو تکړه سړی دی یو ښه کینډیډیټ دی ظاهره خبره چې ورکوټ قومي وطن پارټۍ ورکو نو غټ به هم خان له ورکو آفتاب احمد خان شیرپو له ویل چې آفتاب احمد خان شیرپو کارونه د چا نه پټ نه دي لکه داسې د هغوی ډېرې محکمې ډېر کارونه داسې ګیس شو نور سړکونه که نه تاسو وګورئ په شبقدر کې د هغوی ډېر غټ کارونه دي او انشاءالله ورکوټ به الیاس خان زما غټ ووټ شیرپو خان ورکوټ یا به الیاس خان له ورکوو او انشاءالله که څه وخت داسې کېږي ګرځو به کوڅه په کوڅه به ګرځو او د پارټۍ دا پیغام به هر چا ته رسوو او انشاءالله دا وخت ووټ چې کوم دی دا د قومي وطن پارټۍ په امانت دی او انشاءالله چې دې ځل به قومي وطن پارټۍ ښه په اکثریت سره چې کوم دی سیټونه راځي او انشاءالله حکومت به سازوو. زما نوم ملک اسد خان دی زه د ماټي سره تعلق لرم او انشاءالله زما د ان ووټ چې کوم دی به آفتاب احمد خان شیرپو لپاره سټینډ کېږي او پي کې چې کوم زما ووټ دی نو دا به الیاس خان لپاره سټینډ کېږي چونکې تاسو که وګورئ نو دلته ډېر حکومتونو کې ډېر MNAs داسې راغلي چې دروغ وعدې یې کړي دي او بیا د هغې نه پس هغه بیا موږ په خپله دلته نه دي لیدلي خو تاسو د ریسنټلی چې کوم انتخابات شوي وو کو دغې کې تاسو وګورئ نو زموږ د شبقدر نه موږ MPA لیدلی نه موږ MNA لیدلی دي
او نه د هغوی په دې NH24 کې یا په دې PK 66 کې د هغوی داسې کردار شته. مهرو ته ډېره فایده ورسېده، شفقت خلکو ته فایده ورسېده او دا زه ستاسو ته ټول نه مبارکي درکوم چې دا 4.5 کروړه روپو باندې دا پل جوړ شو. اوټم ان شاء الله به موږ افتاب خان له ورکو غټ او ورکوټي به ارشد له ورکو ارشد زموږ بچي دی ان شاء الله په هر ټیم به پاس کوو په هر ټیم. دوستانو منګه الحمدلله په سچا او په ایماندارۍ د افتاب خان ته ودرېدلي او الله مساعد کړی او ان شاء الله چې غټ په ورکوو افتاب خان له او ورکوټه په ورکوو ارشد زموږ بچی دی او ان شاء الله چې د دعا کې به داسې پاس کوو چې لکه شیشې به سره نه شمشرحمان قاضي می نامه ده کوټه اردو د ارشد میاده چې دوم کشر دی پرې به پاس کوي او غټ اورته د افتاب خان دی. زما نوم دی فلریم دی او زه جی زمونږه غټ چې کوم دی دا د افتاب خان دپاره دی جي ځکه چې دلته چې د ماشوم نه تپوس وکړي نو هغه جي د افتاب خان نه ډېر خوشحاله دی او په دې علاقه باندې چې کوم دی په دې دوابه باندې د هغې ډېر خدمات دي لکه د ګیس افتتاح شوله دا سیستم دی د سیند چې کوم دی زمونږ د دې تاریخ چې کوم دغه دی ګڼه سیند دې مخ ورته ډېره تباهي کړې وه دا چې کوم دی افتاب خان کړی دی نو داسې ډېر دغه کارونه چې کوم دي د افتاب خان چې کوم دی هغه زموږ د خلکو چې کوم دی د دوابي خلکو سترګو کې دي او انشاءالله کې هیري زمونږه د ټول کلي دي ټولې دوابې چې کوم دی او چې کوم دا د افتاب خان دی کې هیري انشاءالله دا به هغې لپاره کوشش به هم کوو. د PK اوټ دا به انشاءالله کې هیري زمونږه د ارشد خان چې کوم دی زمونږ د کلي نه انشاءالله ودرېږي او انشاءالله میا ارشد کې هیري او موږ د هغه دپاره به انشاءالله کې هیري نور هم کوششونه کوو. انشاءالله وړوکی خو ارشد میاده او غټ افتاب احمد خان چې اوسه پاڼو ته انشاءالله هغه له ورکړو لیزل دعاوې نه زمونږ د امیا صاحب ولاړ دی پکار دی ټول کلي ورسره اتفاق وکړي او د هغوی قوت کړي پوه شوې دا زمونږ د کلي نه ړومبې ځل دی دې ټولو مشرانو ودرولې دي الله دې باندې خپله کامیاب کړي. زما نوم مشتاق احمد دی او انشاءالله د این اوټ مې د جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب دی چې د هغې خدمات کې د علاقې لپاره او د پښتنو لپاره. ورکوټ انشاءالله تعالی د میا ارشد احمد دی د PK 65 لپاره او انشاءالله د هغې زموږ د دعاوې لپاره دا په هر خبره چې په لومړي ځل باندې دعاوې ته ټکټ راغی او پارټۍ پې دونه اعتماد